آله وأصحابه والتابعين نهجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف باندې خپل خله خیسته کې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك يا جد الحسن والحسين گرامی قدر لری نزدین راتلونکو مشرانو کشرانو نوجوانانو بزرگانو مهمانانو میزبانانو تاسو ټول ته خوش آمدید هر کله وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نن انګریزي تاریخ اتم د درېمې میاشتې مارچ اتم تاریخ 2024 به مطابق نن 26 شعبان المعظم 1445 سنی هجری جمعه اخیرنۍ جمعه د دې مبارکې میاشتې ده او تاسو مونږ ټولو دپاره یوه خوشخبري ده چې یوه داسې میاشت یوه داسې عظیم او برکت والا عظمت والا میاشت مونږ ته را روانه ده چې ما عزتمندو قدرمندو هغې وایي قدر زر زرگر شنید قدر جوهر جوهر است وایي د زرو قدر چې دی هغه زرگر سره وي او د مرغلرو موتیو لالونو قدر چې دی هغه جوهري سره وي. که چېرته مونږه سبزي والته دا ورښکاره کړو که نه چې دا موتی دي یا عام کاڼي دي نو آب په دې باندې ډېره مشکله دی پوه شي. نو د رمضان په اهمیت باندې هغه خلک پوهیږي کم خلک چې الله خوښ کړي دي کم خلک چې الله ته غوره دي. ما عزتمندو دومره په دې باندې مواد دومره په دې باندې فضیلت زه والله نه پوهېږم چې زه له کوم ځینه شروع درته وکړم. بهرحال حضور فرمایي الله محبوب فرمایي 15 شیزونه زما رب ما امت ته داسې ورکړي دي چې مخکې یو نبي او د یو امت ته هم الله نه دي ورکړي. سبحان الله قربان یا رسول الله لږ خو یې راته وفرمایه هغه څه شی دی. حضور فرمایي رمضان المبارک یوه داسې میاشت دی چې الله زما امت نه علاوه دا میاشت بل امت له نه ورکړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي که چېرته الله دغه امت ته عذاب ورکول غوښتل الله دا امت هلاک کولو نو الله به دوه شیزونه نه ورکول. یو به الله سوره اخلاص قل هو الله صورت نه ورکولو او یو به الله دغه امت رمضان شریف باندې میاشت نه ورکولو. حضور فرمایي دویم داسې الله رب کریم دې امت ته انعام پې کړه چې بل امت باندې نه دی کړی. یا رسول الله هغه څه شی دی؟ حضور فرمایي هغه دا دی چې الله په اوله شپه باندې د خپلو رحمتونو د جنتونو دروازې کولاو کی او خپل مخلوق ته رحمت په نظر سره ګوري او فرمایي چاته هم چې الله په دې اوله شپه رحمت په نظر سره وګوري هغه انسان ته به الله عذاب نه ورکوي. سبحان الله څنګه عظیمه میاشت راغله. الله حضور فرمایي دریم انعام یې دا دی دریم فضیلت یې دا دی چې کله زما امتی روژې ماتي ته کیني او د ده د خولې نه کم د روژې د لوږې په وجې سره کم بین راځي کم سمیل راځي الله محبوب فرمایي الله ته دا د مشکو انبرو نه هم زیات غوره او نږدې دی. سبحان الله څنګه فضیلت څنګه انعامونه. حضور فرمایي دا هغه میاشت چې الله په دې کې فرض چې دی فرض هغه الله په 80 فرضو سړي ته بدل کړي. نفل الله سړي ته په فرضو باندې بدلوي.
یوې سجدې باندې حضور فرمایي د 1500 سجدو ثواب ملاويږي. الله اکبر، قربان شم. حضور فرمایي چې د کم سړی په روژه کې خپل نفس باندې قابو وکړي، غلطو نه سترګې وساتي، غلط بیاني نه خوله وساتي، غلط حرکاتو نه لاس او خپې وساتي، نو حضور فرمایي هر شپه الله رب کریم دغه انسان 100 حورو سره په جنت کې نکاح فرمایي. هر شپه 100 حورو سره الله رب کریم د دغه روزداري په جنت کې انعام فرمایي. او فرمایي چې الله رب کریم جنت 8 دروازې دي، 8 دروازې دي، په دې کې یوه خصوصي دروازه صرف هغو خلکو دپاره دی کم خلک چې په دنیا کې روجې نیسي، دنیا کې روجې نیسي. نو ما عزتمندو محبوب منبر ته ختلو، وی فرمایل آمین، په دویمې پوړۍ آمین، په درېمې پوړۍ آمین. صحابه تپوس وکړو قربان نن خو تاسو یو عجیبه کار وکړلو، دا ولې؟ محبوب فرمای ها زه چې منبر ته ختمه جبریل راغی، جبریل وای قربان زه دعا کوم تاسو ما په دعا باندې آمین کوئ. حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی الله علیه و آله وسلم منبر ته خیږي، جبریل دعا کوي یا ربا چاته چې مور او پلار داسې میلاو شو چې بوډا او ضعیف او کمزوري و او دغ سړی خدمت باندې جنت ونه ګټلو، یا الله دا سړی هلاک کړي. حضور فرمای جبریل دا دعا وکړه ما آمین پسې وکړه. بیا یې قربان یا رسول الله چا خواته چې د تا نام نامی نام محمد صلی الله علیه و آله وسلم واخیستلی شي او په تا درود مو وایي دا سړی به هلاک شي، ما وی آمین. بیا درېیمه دعا وکړله یا ربه چا خواته چې میاشت رمضان راغه او د دې میاشتې قدر ونه کړو، د دې میاشتې عزت یې ونه کړو او په دې میاشتې کې عبادت یې ونه کړو، ځان یې ونه بخلو، دا سړی دې هلاک شي. جبریل دا دعا وکړه ما وی آمین. چې دعا کوونکی جبریل وي او آمین کوونکی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نو به څنګه نه قبلیږي. ما عزتمند حضور فرمای هلاکت کې پریوتلو هغه سړی چا خواته چې میاشت رمضان راغ او د ځان پکې ونه بخلو. رمضان کې نیکیو فضیلت ډیر زیات دی، خو دکه شانتې ګناه هم بیا ډیر غټ وبال دی. څه مطلب؟ مطلب دا دی حضور فرمای چې یو سړی په رمضان کې کبیره ګناه وکړي، کبیره ګناه وکړي، فرمای تر را روان رمضان پورې دا سړی د الله له رحمت نه لرې کړلی شي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په کوفې کې روانو، قبرستان سره تېرېدو، یو قبر باندې نظر پرېوتو، یا ربه تازه قبر و، دومره وخت یې نه کېدو، یا ربه د احوال په ما باندې کلاو کې صاحب کشف خلکو، دعای مستجاب خلکو، هغوی دعاګانې به قبلېدې. بس قبر خواته کېناستو، بس اجابات پردې الله لرې کړې. څه ګوري چې یو مړی دی په عذاب کې دی. هغه چې وکتلو شیر خدا کرم الله تعالی وجهه الکریم وی پیژندلو، وی علی رضی الله تعالی عنہ په عذاب کې لغړېږم ته مې وینې. الله په دربار دعا وکړه، دعا قبلېږي چې الله ماله عذاب نه وباسي. یا ربا زه سوال کوم، زما حیا، زما عزت، زما آبروی خیال وساته یا ربا. ما نومې واخیستلو، یا ربا دا عذاب تی اوچت کې ولې عذاب ورکوي؟ وی اے علی رضی الله تعالی عنہ عاطف غیب نه آواز پې وشو، دا هغه سړی و چې رمضان میاشت، زما میاشت رمضان به راغه او ده به د دې میاشتې قدر عزت تعظیم نه کولو، ګناه به یې پکې کولی. څنګه مونږه روژه موي چې روژه ماته کو نو یوه دلته ګوله کېږدو، یوه دلته کېږدو او خپې بره کو او سر ښکته کو، پوه شوې؟ ټي وي ولګو چې دا خبرې واورو، اورې؟ بیا که ته راو موقع میلاو شو او که نه شوه میلاو،
دا څنګه چل دی؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. د جماعت امام خو نسوار هم نه اچوي، جماعت امام خو ټي وي نه چلوي، هغه هم تا سره په تراو کې تا ته ولاړ دی، اذان هم کړی ماسخوتن، په تا باندې څه چل شوی دی؟ دا نفس او شیطان. خو په دې میاشتې کې سرکش شیطانان وتړلی شي، خو بیا هم موږ ګناه کوو. هغې وجه څه دی؟ هغې وجه دا دی چې په دې ګناه کې شیطان مونږ دومره ډوب کړي، دومره عادت کړي، که دی یوه میاشت وتړلی شي، که دی بېغمه یې وایي کار روان دی راپسې، اورې پروا نشته که زه وتړلی شم. نو ما عزتمندو مونږ ته پکار دی چې مونږ په خپلو ځانونو باندې رحم وکړو، مهرباني وکړو. د دې میاشتې معمولي قدر چې څوک وکړي که نه، الله کم اجر ورکوي. یو مجوسي ورپرست زوی سره روان دی په بازار کې، او زوی لاس کې سیب اخیستی دی، سیب یې خوړلو، پلار ورخیال شو، نو یو پړخ یې ترې وباسلو، وایي تا ته پته نشته چې مسلمانو روجې دي او ته بازار کې خوراک؟ وایي خوراک خو ته هم کوې بابا. وایي زه یې کوم، خو زه خو یې کور کې کوم که نه، زه خو بازار کې نه کوم. صرف دکه 1 منټ یا 2 منټه به پې لګېدلي په دې کار باندې، په دې فعل باندې الله ته دومره خوند ورکړو چې الله دغه مجوسي ته ایمان دولت ورکړو او بې حسابه یې وبخلو. یو لمحه د رمضان قدر او عزت وکړو. او فتح به شاملي کړي دي کم سړی چې په رمضان کې کلم کله خوراک کوي بازار کې، د رمضان قدر او تعظیم خیال نه ساتي. فرمای حکم دا د شریعت ته چې قاضي وخت په کار ده چې 60 تی وایي، ولې چې خلک عبرت ته حاصل کړي چې رمضان توهین نه کوي. نن زمونږ هوټلې کلاو، نن زمونږ خوراک ځایونه کلاو، نو ما عزتمندو دنیا والا به تېره شي، خو ګرانه د آخرت ته نه به تېرېږي. بصرې په ښار کې محمد نامي یو کس و، ډېر ګناهګاره، ډېر سیاکاره، ډېر خطاکار، خو کله به چې دا مبارکه میاشت راغه، سپوږمۍ به راښکاره شوه، نو غسل بیا وکړو، پاکې جامې بیا واچولې، خوشبوی بیا ولګوله، او چا څومره ګناهونه بیا کول بیا بند کړو. مرګ نه بعد چا وکتلو، ما فعل الله بکا، صاحبه څه معامله در سره وشوی؟ خو ډېر ګناهګار دی، بلکل ګناهګار، خطاکار وم، سیاکار وم، یوه ګناه مې نه ده پرېښودی. خو رمضان شریف به مې له زړه نه قدر کولو، له زړه نه به مې احترام کولو. الله رب کریم ما ته وفرمایه زما دې میاشتې سره تا دومره محبت و چې غسل به دې وکړو، ورپاره جامې به دې واچولې، زما عبادت به دې شروع کړو، ورځه دې ستا ټول ګناهونه ما وبخل. دا داسې یوه میاشت دی، دا داسې یوه میاشت دی. الله محبوب فرمایي هره شپه په آسمان دنیا باندې الله آواز کوي، آسمان دنیا باندې الله تجلی فرمایي اے زما بندگانو په تاسو کې داسې څوک شته چې دی ما ته خپل ګناهونه وړاندې کړي او زه یې ورته وبخم. په تاسو کې څوک داسې شته چې دی ما نه عفو وغواړي، معافي وغواړي او زه یې معاف کړمه. په تاسو کې داسې څوک شته چې دی ما نه څه طلب کړي او زه یې ورکړمه. خو موږ مسلمان څه کوو؟ موږ خو بیا ټوله شپه خلک دا هلکان مو چې دي کرکټونه کوي، مشران مو چې دي هغه یاره وایي ټایم پاس کېږي نه، څوک لوډو ته ناست وي، ټوله شپه لوډو کوي او شرط هم پې باندې لګوي، او میاشت هم د روژې دی، بیا به پېشمني ته پاسي روژه به هم نیسي. حالانکې دا قمار دی، جواري ده، دا حرامه ده، سود په مثل دی. نو دقه شان خو زناور څاروي ته خوله ور وتړه، نو څه به وایو چې ماښام ځان سره په دسترخوان کېنوي دا څاروی چې موږ سره روژه ماته کړي. روژه صرف د خوراک څښاک نه منع کېدا نوم نه دی، ورسره هر یو اندام د هر قسمه ګناه نه او د منع کار نه ساتل دی. ټوله ورځ دې روژه وه او دروغو سودا دې خرڅوله، ټوله ورځ دې فضولې ګپې شپې لګولې، فرض دې ادا شو. فرض ادا کېږي په غیبت، په دروغو، په حسد، په چغلي. روژه ماتېږي نه، روژه نه ماتېږي. روژې فرضیت ته ادا شو،
خو تا ته ثواب نه میلاویږي چې کم فضیلت او کم مقام هغه نه درته میلاویږي. هغه څنګه الله محبوب فرمایي روزهدار چې په کم لوښي کې خوراک کوي وایي یا ربا خو روزهدار دی مولا زه د دې لپاره سوال کوم ویې بخې چې په کومه بستره باندې سملی حضور فرمایي هغه بستره هم رب ته سوال کوي یا ربا حدیث شریف ته یا رب په ما باندې خو روزهدار ہے روزهداری ما کې آرام وکړو یا رب دته دې په بدل کې دې روزه په بدل کې جنتی آرام دې زینو ور عطا کې چې دې آرام په باندې کې خو چرو خو روزه وی کنه ها چرو خو روزه وی ما عزت مند سمره بخوي چې سکاله مونږه یعنی 29 شعبان یا 30 شعبان ته مونږه غسل وکړو روزه دې پاره خبره دادا دریش پګموي ته قتل واجب کفایي دی واجب کفایي دی ته وایي چې که په ښار کې درې کسان ورته وګوري نو ټولو غاړه آزاده شو کنه ګناهګار شو واجب کفایي. نو خبره دادا چې سړی رمضان سپوږمۍ ته ودرېږي دعا وکړي یا ربه نبی علیه السلام به دعا کوله یا ربه مونږ باندې د خیر رمضان راولې مونږ ته په دې رمضان کې برکتونه نصیب کړي مونږ ته په دې کې خوشحالۍ نصیب کړي نو په دې سره چې رمضان وي دا به انشاءالله هغې خوند هغې لذت به څو چنده زیات وي. نو کوشش وکړئ چې دې ځل رمضان ته مونږ غسل هم وکړو رمضان آمد په خوشحالۍ کې صفا جامې واغوندو نوې جامې واغوندو سپوږمۍ ته ودرېږو او دعا وکړو او بیا په تراوو کې ودرېږو خپل رب ته فریاد کوو نوافل کوو یاد وساتئ ما عزتمندو فرض و ثواب اویا فرض دی او نفل الله په فرض درته بدلوي.